أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. سورة القصص شلم سپارہ آیت 84 سلور اتیم. سورہ قصص کے موسیٰ علیہ السلام واقع تفصیلا بیانولا، نبی علیہ السلام نے تسلی ورکولا اور سورت کے مقاصد اربعہ عالیہ بیانول چې الله ذات او صفات کې یو دی، نبی علیہ السلام د الله رښتینی پیغمبر دی، قرآن کریم رښتینی کتاب دی او د آخرت ورځ راتلونکې د پاغې به حساب کتاب کېږي مخلوق سره. او بیا منکرینو ته زواجر ورکول، منونکو ته بشارتونه ورکول. صورت کې و بشارتونه وو او صورت کې ترغیب ورکولو قرآن کریم ته سلور زلا. نننی سبق کې الله وی د سورې قصص آیت 84 کې چې چا نیکي وکړه نو کله وی هغه ته به ډبل اجر ملاویږي، کله وی یو پلس په ملاویږي، کله وی نیکو باندې ګناهونه وینځي صفا کوي، او چې ګناهو کې نو د ګناه سزا چې ده نو هغه یو ځل ورکوي. من جاء بالحسنة، من جاء چاچراتوں کو بالحسنتی پنی کئی باندی او غٹ نیکی لوی نیکیا توحید دے، بالحسنتی پنی کئی باندی پا توحید باندی فلہو پشتنی دلرا خیر منها غرد دینا، دینا مغور اللہ ورکی بہتر اجر بور کی. او قرآن کریم بیا القرآن یفسر بعضو بعضا، قرآن کریم بیا تفصیل کئی زی پر سورۃ الانعام کے آیت 160 یوسل شپیتہ کی ہوئی اتم سپارہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. من جاء بالحسنۃ چاچراتوں کو نیکائی باندې په توحید باندې فلہو برترے دلر عشر امثالها لس درجے دد یو په لس پوتور کی. او اصل کې دا کنایه ده د کثرت نه، دلته انعام کې لس چند وي، فلہو عشر امثالها لس چند بورکم 10 گنا. د شمیر انتها چې دنو دا په لسو راځي، او په سورې قصص کې وایي چې د هغې په شان به ورکم، او سورې نمل کې هم وایي خیر منها چې غوره به ورکم د دې نه. مطلب دا چې بې شمېره درجې به ورکي. دشمن انتها په لسو راتله، یو دوا درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس، چې لس پوره شي بیا وي یو لس، دوه لس، درې لس، اختصار دپاره وي یولس، دولس، دیارلس. نو الله وایي بې شمېره بدلې به ورکمه. من جاء بالحسنة چا چې راته وکړه په توحید باندې غټه نیکي توحید فلهو پنځتنې د لره عشر امثالها لس درجې د دې، یعنې بې شمېره درجې د دا عمل. ومن جاء بالسیئۃ او چا چې راتلو که په ګناه باندې فلا یجزا نو سزا به نشي ورکولی الا مثلها مگر په شان د هغې، الا مثلها مگر په شان د هغې، وهم لا یظلمون او دوی سره به زیاتې ونه کړی شي. ګناه یې وکړه نو د هغې یو سزا به ورکړی شي، او چې نیکی وکړه نو یو پلس به ورکړي، بې شمېره درجې به ورکړي. دارنګې سورې رات کې بیا بلې طریقې سره
د حسنه او سیئه بیان کړي. دیالسمه سپاره سورې رعد آیت نمبر 22 کې وایي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذین کسان صبروا چې کلک شو په مسله توحید باندې په قرآن باندې ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو درځمتیا درب ددی واقاموا الصلاة پابندي کوي د مونږ وانفقوا او خرج کوي د مما دا غمالنا رزقناهم چې ورکړې موږ دوی ته سرن پپټا سره او علانیتن په ښکاره سره پټ خرج کوي. نفلی خیرات پټ بهتر دی، ښکاره جایز دی، او وعلانیتن ښکاره زکات ښکاره بهتر دی، پټ جایز دی. ویدرؤون دفع کوي بالحسنة السیئة په نیکۍ باندې ګناه لره یا بالحسنة السیئة په بیان د توحید سیئة شرک لره اولئک کسان لهم تدی لره عقبى الدار انجام د آخرت انجام د آخرت د نجات الله به نجات ورکي وتا. دارنګه سورې نحل کې 16 سپاره کې آیت نمبر 89 یو کم 90 الله وی یو کم 90 نمبر آیت کې 89 چې الله بوله بدلی ورکی نو کله وی دوګنا به ورکم، کله وی یو پلس په تو ورکما. سوره نمل القرآن یفسر بعضو بعضا قرآن کریم یو ځای کې لنډه خبر کوي. سوره نمل کې آیت 89 کې وایي سوره نمل شلمی سپاره اخیره مخته سوره نحل نه سوره نمل آیت 89 من جاء بالحسنة فله خير منها او من جاء بالحسنة چاچراتو کو پنی کئی باندې په توحید باندې فله خير منها نستر دلرا اجر غنا د دینا الله بولا اجر کی بهتر. دغه سوره قصص کې یو ځل نننی سبق کې وایي من جاء بالحسنة چاچراتو کو په توحید سره پنی کئی سره فله خير منها نستر دلرا غنا د دینا. او آیت نمبر 54 سلور 50 کې مخکې تیر شوي دي. عمدی صورت کې قصص کې اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اولئک دا کسان یؤتون اجرهم وربکړي شي دوی ته اجر د دوی مرتين دو چند بما په سبب دوی صبروا چې دوی صبر کړی وي کلک په توحید باندې په قرآن باندې ویدرؤون لري کوي د بالحسنة السیئة په نیکۍ باندې ګناه لره یعنی په توحید باندې شرک لره ومما نغمالنا رزقناهم چې ورکړي موږ دوی ته ينفقون خرج کوي په لاره د الله کې د الله په لاره کې مال خرج کوي. نو د نیکۍ بدله یو په ډبل درکوي یو په لس درکوي بېشمېره درکوي. الله مهربان بادشاہ دی او ګناه دی وکړو د هغې به یو سزا درکوي. دارنګې کله وایي چې نیکي وکړي نو چې نیکي زیاته شي نو ګناه په هغې باندې وبهیږي. لکه سیلاب راشي او آګن بلا ځان سره یوسي نو انسان ګناه هم کړي وي خو چې کله پې باندې د نیکي زیاته شي نو ګناهونه ځان سره یوسي. لکه سوره هود 12 سپاره آیت 114 کې واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات
یذهبن السیئات واقم الصلاة پابندی کوه د مونږ طرف النهار پاترافو د شپې د ورځې کې وزلفا من الليل پسیسا د شپې کې ان الحسنات بشک نیکی چیری یذهبن السیئات بوزی گناهونو لرا تکلیفونو لرا نیک عمل سره زیات کی دا گناهونه ځان سره یوسی او به لکه ګن بلا پراتی سیلاب پیراشي دوبو اذان سره یوسی نو الله وی گناهونه هم د کړی دي او د نیکای په ور زیات کی دا گناهونه ځان سره وبې ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکای چیری بوزی گناهونو لرا گناهونه ځان سره وبې دیو جن قران کریم کله سوره قاریه کې وایي چې د نیکو تله درنشي نو بده به کامیاب وي دیرشمه پارا سوره قاریه آیت نمبر 6 فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه هر چا څوک چې درون سو تول د نیکو دنو فهو فی عیشة راضیه نوی بده په جن خوشاله کې د نیکو تله درنشو یعنی نیکای په زیات شي نو ګناهونه ایزان سره وبایول ګناهونه ایزان سره وبایول ای ختم کو نیکای په زیات شوي دارنګي کله وی مؤمنانو ته چې نیکی کوي په ګناه باندې رد کوي سوره احزاب کې مؤمنانو ته الله وی آیت نمبر 70 کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو اتقوا الله ويرګی د الله نو وقولوا اوای قولا سديدا وینا درسته د توحید درسته وینا کا یو ګناه پتا کی ویم نو پاغیرت کوا نو چې ترادو کې او ګناه پتا کی وی نو الله به سره احسانو کی یصلح لكم اعمالکم درست بگی تاسو لرو عملونه تاسو توفیق بدر کی او د نیکای توفیق بدر کی ويغفر لكم ذنوبكم او مخنبو کی تاسو ته د ګناہوں تاسو اتیر شي ګناہوں ولا تماف کی او د نیکای توفیق بدر کی و من يطع الله ورسوله او چا چې تابعداري وکړه الله او پیغمبر د الله فقد فعل پدا کی سره کامیاب شو فوز عظیم په کامیاب لوی سره بل نه خدای الله د مهرباني چې سوره فرقان کې وایي او یې آیت کې چې کله تا نیکیو کلا او د ګنا نه توبه وکړه سوره احزاب کې هوې چې درست وینا کوا د الله توحید بیان او درست خبره کوا پاره ګنا رات کوا تاکي چې ګناونه راغي الله واسطه عمل د عمل اسلام کی او ګناونه به تمام کی سوره فرقان کې وایي چې توبه دی وکړه ناکم ګناونه چې کړی وي او په نیکو کې بدل کی نو لسمه په سوره فرقان آیت 70 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات الا من تاب مگر چې توبه وکړو وآمن ایمان وروړي وعمل عملا صالحا عمل کړی وي عمل نیکو توبه کوم واحد دی عمل دا نبی اسلام په طریقه دی فاولئک پدا کسان يبدل الله بدل وکي الله سیئاتهم گناہونه ددای حسنات پنیکو باندې پنیکو بدل کی مثال دا سه لکه الیکشن ویوټو نه 500 وټو نه دي نو یو کسو ویش وټو نه وایسته او بل درویسو نو چې دا ویش وټو نه وایسته نو د دوه زیات شو نو چې دوه زیات شو نو دا درویش چې نو د ځان سره وبایول دا ختم کو ځکه هغه غټله درویش وټونه چې لګونه ختم شو بس دویم تعبیر دا دی چې دا ویش وټونه یو کسوي ته زیات شو نو دا درویش چې نو هغه یو خو تعبیر دا دی چې ختم شو
او دویم دا چې هغه دریش هم د تراله لکه دو غټلا دا شو چې دا ټول د وښتو نو یو سورت اعزاب کی وئی چې وینا د درست او کا نا ګناونه باندې تماف کما او سورہ فرقان کی وئی چې توبه دی وکا نو دا نیکه دا ګناهونه باندې پنیکو کې بدل کما او سورہ هود کی وئی آیت تایید موږ راوړلو آیت 114 چې نیکه دې زیات کینو ګناهونه با او به الله پاک خپل بنده ته د ګناهونو معاف کولو لپاره سبانه ګوري چې واسه طریقې سره معاف کوم نو سورہ فرقان کې الله وی چې توبه دی وکا نو ګناهونه د پنیکو بدل کوم الا من تاب مگر چا چې توبه وکا تاب یتوب الله تعالی ګرځي رجوع او ګناهونه تنه شوی دي غلطۍ دي شوی دي دا یې معافي غوښته الا من تاب مگر څوک چې راګرځي دو الله تعالی رجوع او الله تعالی توبه یو کړه ګناهونو نه وامن ایمان وروړي وي وامن عملا صالحا عمل کړي عمل نیکو فولائک پدا کسان یبدل الله بدل وکي الله سیئاتهم گناهونه ددای حسنات پنی کو باندې وکان الله دی الله پاک غفور رحیم بخون کې مهربان الله څومره مهربان بادشاہ دی القرآن یفسر بعضو بعضا دلته نننی سبق کې د نیکه د بدای بیان کړي نننی سبق سورہ قصص آیت 84 کې وایي من جاء بالحسنتی چاچراتو کو پنی کئی سرا پتوحید سرا غٹنی کی توحید فلہون تر دلرا خیر منها ورد دینا ومن جاء چاچراتو کو بسیعتی پا گناہ سرا پا شرک سرا بسیعتی غٹ گناہ شرکو فلا یجزل نزینا پس سزا بنشور کلے آکسانو تا عملو سیئاتی چا عمل کڑیوی بدا الا ما کانو یعملون مگر بدلا داغی عمل چدے کولا گناہیو کا داغی بیو سزا در کئی نیکی دیو کا بیو پر ڈبل در کئی پلس پدر کئی من جا بالحسنتی چاچراتو کو پنی کئی باندی فلہو نستر دلنا خیر منها غرد دینا ومن جا بسیئتو چاچراتو کو پگناہ سرا ولا یذل الذین ان سزا منشور کولے آکسانو تا عملو سیئات چا عمل کړي بد الا ما كانوا يعملون مگر دا هغه عمل چې دوی کولا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين